او صاحبانو په دې کې د علماء کرامو اختلاف دی، یو دوه ډلې دي. دینه به هم تاسو ته اندازه ولګي دا نن چې کومه ورځ ده مونږ او په تاسو باندې 9 ذوالحجه. علما فرمایي چې په ټول کال کې په 315 ورځو کې په ټول کال کې ټولو نه بهتره شپه او بهتره ورځ دا کومه ده؟ د ټولو نه چې د هغې نه باندې بهتره شپه هم نی او د هغې نه باندې بهتره ورځ هم نی. علما کرام فرمایي څوک دې طرف ته تللی دي چې په ټول کال کې بهتره ورځ او شپه دا د رمضان کریم د اخیرنۍ عشرې د لیلة القدر شپه ده او د هغې ورځ ده. څوک دې طرف ته تللی دي. او علما فرمایي چې ټولو نه بهتره عشره د رمضان کریم د اخیرنۍ عشره ده. او څوک وایي چې نه، بعضې علما دا خبره کا بیا هغه اتفاقي چې کوم قول دی امر ته بیانومه. بعضې علما فرمایي چې نه، په کال کې د ټولو نه بهترې ورځې او شپې دا د ذوالحجې اولنۍ 10 ورځې او شپې دي. دا کومې چې اوس روانې دي چې نن د هغې نه 9 دی او انشاءالله بفضل الله سبا د هغې 10 دی. یا د ذوالحجې د میاشتې لومبنۍ 10 ورځې او شپې یا دا د ټولو نه بهترې دي، ځکه چې رب لا یزال قسم پې خوړلی دی. او یا د رمضان کریم اخیرنۍ چې کومه عشره ده د هغې شپې او ورځې د ټولو نه بهترې دي، ځکه چې په قرآن کریم کې الله فرمایي چې په دغې شپو کې یو شپه ده چې هغې ته لیلة القدر ویل کېږي او د دغې شپې عبادت د 1000 میاشتو نه بهتر دی. اوس دا دوه اقوال دي او دواړو علما کرامو احادیثو ته کتلي دي. څوک دې طرف باندې ځي او څوک د هغې په طرف باندې ځي. خو صاحبانو دا یاد لرئ د محققینو علماو قول پکې دا دی، جوړ یې راوستلی، جوړ یې داسې راوستلی وی چې شپه د کال 315 شپو کې شپه چې کوم د شپه هغه د رمضان کریم د اخیرنۍ عشرې د لیلة القدر شپه ده. هغې نه بهتره شپه نشته. شپه هغه بهتر ده او ورځ په ورځو کې په 365 ورځو کې ایام کې په 365 دنو کې چې ورځ کومه بهتر ده چې هغې نه بهتره ورځ نشته. نو علما فرمایي چې هغه په ذوالحجې کې د 9 ذوالحجې د یوم عرفې ورځ ده چې دا کومه نن ورځ ده چې د دغې ورځ نه د اله العالمین په نیز باندې په 315 ورځو کې بله بهتره ورځ دا نشته. نو شپه هغه بهتر ده په حدیثو کې چې څنګه راغلی، او ورځ چې کومه د صاحبانو دا نن چې کومه ورځ ده 9 ذوالحجه د عرفې چې کومه ورځ ده په غون کال کې دینه بهتره ورځ چې دی دا یاد لرئ د علماو په نیز باندې بله نشته. د فضیلت په لحاظ د ثواب په لحاظ باندې دومره درنا، دومره بهتره، دومره عزتناکه، دومره فضیلت والا، دومره د عظمت والا. او تاسو دې حدیث ته وګورئ